زمونږ د پاکستان حکومت وایي چې تحریک انصاف ته تحریک انصاف نه تحریک ظلم دی غریب به ختمو ما غریب دومره ختم کو چې قبر دی کوسکو قبر دی کوسکو د غریب ته پوس نشته هر غریب چې دی هغه چغې وباسي نن سبا د هر سړی په ځان نه ولي د هر کور کې وه اته واړه دي دا پیملی ده دا پیملی به څه کوي زه معذور یم د روغ کس په څه کوي زه خود چاته لاس نشم نیوی زما په کارت کې 10 لک روپۍ دي په 10 لک روپو زه تندر لګوم چې زما علاج پیدا کېږي ما لري 15 لک روپۍ راوباسي زه پرې روزګار روان کړم زه بل ته لاس ونیسم چې ما سره د الله د رضا دپاره لاس امداد وکړي السلام علیکم نن یوم معذور مناول کیږي خو افسوس سره چې دا مونږ د یوم سیاه په تور باندې مناوو هر کال زموږ سره چې کومې وعدې شوي دي حکومت کړلي نو په هغې کې په یوه خبره باندې عمل درآمد ونه شو ډسیبلیټي ایکټ په حوالې سره دا یو خبره چې د 2-3 کالو نه ګورنمنټ چې څنګه شروع شوی دی نو دا ایکټ نافذ نشو بل د دې نه علاوه د 2000 روپیو اعلان یې کړی و د وظیفې چې دا معذوره خلکو ته میلاویږي نو هغه میلاو نشو بل د 4% کوټې اعلان کړی وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب او په 2018 کې تر اوسه پورې هغې اسمبلي چې ده هغه ته په میز پرته ده خو په هغې باندې هغه نوټیفیکیشن جاري نه کو نو دا ډېرې مسلې دي زموږ د معذوره وروڼو ته چې کوم دی نو درپېښ دي نو د هغې د وجې نه موږ ته ډېرې مسلې دي معذوره کسان ته دا هغه معذوره دي چې دو د هېڅ کار کسب نه دي دو چې کوم دی موږ دا غواړو چې یاره دا د په معاشره باندې بوج جوړ نه شي په دې وجه باندې چې کوم دی نو نن دا راوتي دي 3 دسمبر په ټوله دنیا کې د معذور ورځ مناولی کېږي خو افسوس سره چې دلته موږ دغه معذورو دا ورځ چې دا د یوم سیاه یعنې توره ورځ چې نو دا موږ مناوو السلام علیکم زما محترمو عزیزانو زه مومن خان خبرې کوم چې زما تعلق د خواجه خیل سره دی زمونږ سره حکومت وعدې کړوې د یو کالو شو چې 2000 روپۍ تعالی ماهانه وظیفه به تاسو معذور الله کوټه ده دا به تاسو له شروع کېږي تر اوسه پورې هېڅ ونه شو نو موږ د حکومت نه دا درخواست دی چې یاره زموږ حق موږ ته ولې نه میلاویږي په پنجاب کې میلاویږي په نورو ملکونو کې میلاویږي په هر صوبه کې میلاویږي او زموږ پښتونخوا کې زموږ د معذور هېڅ قدر نشته زه اصل دا وایم چې په موږ پسې هر نمونه راغره روان دی نن سبا زما معذوره کس یم زما دا بیل وګورئ زما دا بیل مسلمانه تاسو دا وګورئ په ما پسې دومره دا ټیکس راغلی زه دا رقم زه نه پوره کړم دا وګورئ دا بیل په ما پسې دا بیل راغلی دی 1051 روپۍ په ما سل ټیکس راغلی نن منګۍ ته وګورئ موږ خو تباه برباد شو زموږ د پاکستان حکومت وایي چې تحریک انصاف ته تحریک انصاف نه تحریک ظلم دی غریب به ختمو ما غریب دومره ختم کو چې قبر دی کوسکو قبر دی کوسکو د غریب ته پوس نشته هر غریب چې دی هغه چغې وباسي نن سبا د هر سړی په ځان نه ولي د هر کور کې وه اته واړه دي دا پیملی ده دا پیملی به څه کوي زه معذور یم د روغ کس په څه کوي زه خود چاته لاس نشم نیوی زما په کارت کې 10 لک روپۍ دي په 10 لک روپو زه تندر لګوم چې زما علاج پیدا کېږي ما لري 15 لک روپۍ راوباسي زه پرې روزګار روان کړم زه بل ته لاس ونیسم چې ما سره د الله د رضا دپاره لاس امداد وکړي اخر دا انصاف حکومت څنګه انصاف ته وزیر انصاف حکومت چلو ما मैं इंसाफ का हुकूमत चलाता हूँ कोई हुकूमत चलाता है हमारा कार्ड में है 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए हम लोगों का निकाल करके हमने रोजगार बनाऊँ 500 रुपए दिहाड़ी है तो आज देखो 1500 रुपए आटे का गट्टू है वो सरकारी आटे का गट्टू रखता है 1100 रुपए वो तो भैंस को लोग देते हैं दूध उसको देते हैं हम लोग तो दूध नहीं देते हैं हम तो इंसान है इंसान को वो चीज़ चाहिए वो तो खाएगा खाने का काबिल चीज़ नहीं मिल रहा है मेहरबानी कर लो हमारा सब हुक्मरानों को ये हमारा दरख्वास्त है हमारा मार्चस के एक दिल्ली में इसको सेल टैक्स है देखो हमारा बिलों में कितना सेल टैक्स है د معذور ورځ د نن 3 دسمبر دی موږ د وزیر اعظم عمران خان صاحب نه اپیل کوو چې موږ د پاره کم د معذورو کوم ایکټ چې دی هغه دې منظور کړی شي او کم 2000 روپۍ اعلان چې موږ د پاره کړی شو ولې چې ګزاره پې نه کېږي زموږ په 2000 روپۍ باندې دیو یوه ګنټه په خپله نشي تېرولی په موږ پسې 1200 روپۍ د میاشتې بیل راځي 4-5 روپۍ د کور کرایه نو په هغې کې موږ کرایه ورکو بیل ورکو څه وکړو موږ دې په سوال نه مجبوره کوي برای مهرباني موږ له دې
څه نه څه دومرې دغه منظور کړي چې زموږ پې ګزاره روانه شي او که هغه نه موږ دپاره د دومرې نغدې روپۍ راکړي چې موږ پې ځان څه کاروبار دغه کړو یا دې موږ ته څه د جاب مواقع فراهم کړي. نن چې دا کم کسان ناوتي دي تاسو ټولې چاپېرې نه غونډ معذوره دي او معذورو په هر پروګرام کې په هر ځای کې د دور راوتلو مشکلي دې کې داسې کسان شته چې هغو ته روډونه نشته هغه په کټ کې راخلي 4 تنه معذوره ځان له ګوره به روډ ته راوباسي بیا به راوځي دوی به د خپل حق تپوس کوي. په دې پاکستان کې د معذورو دپاره د دې روغو خلکو باندې د معذورو حق شته که نشته بیا په حکومت باندې څه حق شته که نشته. زما په خپله 8 بچي دي 14 کاله زما وشو چې زه معذوره یم ما ته د حکومت د طرف نه د پاکستان د یو سرمایدار د طرف نه 1 روپۍ ما ته لا نه ده میلاو شوې 14 کاله 8 تنه کړه روغ کس په وساتي نن سبا په ګرانۍ کې ریټونو ته سوچ وکړئ په خپله دا خلک چې راوځي دو نور په خودکشۍ او په دې باندې مه مجبوره کوئ. د معذورو حق په هر حالات چې دی په هر دغه چې دی که زموږ سرونه به کې هم خو موږ به د معذورو حق غواړو.